موسی علیه السلام ته یو کس وي الله ته ووایه ماله ټول رزق راکړه په یو ځای ختموم بس په یو ځای ټول پیسې راکړه څه به ټکرې وم او مزدورۍ له به ځمه بس موسی علیه السلام لړه چې کوی تور ته لړه الله داسې یو کس دی هغه وایي چې ماله ټول مال په یو ځای راکړه لکه د عمر پلار ته ټولې پیسې په یو ځای راکړه چې شته پکې که نه وایي پیسې الله ټولې پیسې او څه چې راکړې نو په یک دم یې راکړه وایي الله ولا ورته وایي چې موسی دا به ګورې ستا دپاره ښه نه ورته ووایه وایي الله بس غواړي پیسې غواړي نو اوس توجه کوئ خبرې ته بس چې پیسې او مال ولا الله په یو ځای باندې ورکړي موسی علیه السلام چې ته په سفر تللی چې واپس راغی وی کتل هم هغه سړی دی یو بنګلې ودرولې ده د بنګلې مخې ته یو درستخان کې ودغه کړی دی چې د هغې دور 200 علما کرام په هغه درستخان به کېناستل او پاڅېدل د چې وکتل بیا الله ته ور الله نو ستا واده خو دا ده چې زه چاله رزق ورکړم او رزق یې دنیا کې پوره شي نو هغه مړ کېږي الله دا څه ماجره ده زما رب ورته وفرمیل موسی دا سړی ډېر زیات هوښیار و د خو مال واغېسته ما ویې مال به ختم کړي خبره ختمه خو دا ډېر هوښیار و د ما سره ډیلینګ شروع کړو الله تا سره څنګه ډیلینګ شروع کړو وایي د ستا د زمانې علما کرام پرهیزګار خلک درستخان باندې کېنول او ما رب وعده کړې ده چې په کوم درستخان باندې زما اولیاء الله نیکان خلک ناست قیامت په سبا شي خو دا درستخان به نه ختمیږي دی چې یو راکړي زه وله 10 ورکوم دی چې 10 راکړي زه وله 100 ورکوم دی چې څومره راکړي هغه وله ما یو په 100 ورکړه دی به مړ شي خو دا مال به ختم نه شي زما نو پته ولګېده زما محترمو چې نبی علیه السلام فرمایي ولا یأکل طعامک الا تقی ستا مال دې ونه خوري مګر الله والا سړی ځکه که الله والا سړی مونځګزار تا وله ټوپۍ واغسته او ده پې مونځ وکړه نو د ده د مونځ چې څومره ثواب وشو د دې نه به نه کمیږي همدومره ثواب بس تام کېږي څومره چې د ده وشو ما تسبیح واړولې مثال په طور تسبیح ماله تا راکړې چې استاد جي دا تسبیح اړوه دغه تسبیح باندې په یو دانه زه الله وویم په الله چې ما ته څومره ثواب میلو شو لکه ما یو سبحان الله ووی زما رب وعده کړې ده چې په یو سبحان الله باندې د انسان دپاره په جنت کې ونه نال کوم او هغه ونه به دومره لوی د هغې سورې به دونه لوي چې یو اس 1500 کاله مزل وکړي د هغې سورې به لاندې نه کړي نو چې څوک مثال په طور ما سبحان الله ووی تا ماله تسبیح اغوستې دي ما په دغه تسبیح سبحان الله ووی چې الله زما دپاره په جنت کې ونه لګوي نو ستا دپاره به هم په جنت کې لګي د ما دې د وجې نه الله فرمایي چې مال لګوي په الله والو خلکو باندې مال وخورئ که دې عبادات کوي د ده ګویا ته کټ کې پروت یې هلته مولوي صاحب منبر ته ختلی دی پټکې دی ول اغوستی ته کور کې کټ کې پروت دی د هغه نه چې څومره خیر رسیږي د هغه ته چې څومره نیکۍ میلاویږي ته کور کې کټ کې پروت دی تا پسې نیکۍ در جاري دي زما محترم نو فایده شوه که نه شوه وای یو سړی دی تا پې خوراک وکړه مونځ ته الله ته ودرېده تهجدو ته ودرېده روژې ونیوله د یوې روژې څومره ثواب دی نو چې تا پې روژه ماتې کړې دی یا دې د روژه ماتې نه ابتدایي معنی پښمنۍ دې ورکړې دی نو هغه چې څومره روژه ونیوله د هغې عمره پکې ستا برابر حصه ده زما محترم دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي ولا یأکل طعامک الا تقی ستا مال دې ونه خوري مګر الله والا سړی غوږ کېده